Okay, students, so this is lecture number 7 and 8. زه تاسو ته چې دا بار یو خبره کوم دا لیکچر د شارټ فارم کې ځکه تاسو ته کوم چې تکه ماته خو بالکل فائنل ټرم چې کړه شروع شو بیا هغه کې مطلب 2 ویکس شو بیا ماته دار سره کړی شو نو درس هغه ټایم لګته نو مونږ زر تر زر د خپل درس ختمو زر دا غاټ برابرونه بیا تاسو ته فائنل یو عدل دغه وي اوس د strategic information system دې کې اول strategic information system وایي چې دا دې کې د لیکلي چې any kind of information system that uses information technology صحیح شو اوس څومره موږ سره د information technology systems دي یا processes دي یا methods دي چې موږ هغه یوز کوو صحیح شو او یا هغه نه کوم انفارمیشن موږ ته ملایويږي هغه انفارمیشن یوز کول هغه موږ ته یو کمپیریټیو اډوانټیج راکوي چې موږ سره یو مارکیټ کې زموږ یو ګډ کمپیټرز کې زموږ نیوز راځي او موږ ته چې کوم څومره تھریټس دي هغه مینیمایز شي صحیح شو او په دې کې زموږ چې کوم بیا د سټریټیجیک اوبجیکټیوز دي سټریټیجیک آیډیاز دي هغه ټول موږ یا اوبجیکټیوز دي هغه هم موږ اچیو کوو لکه شارټ فارم ادارې چې کم انفارمیشن تاسو ته راشي with the help of information technology هغه تاسو ته یو کمپیریټیو ایج درکوي مارکیټ کې their mission and competitive strategies اوس یو تاسو ته ما ویلو چې میشن څه ته وایي اوبجیکټیو څه ته وایي هغه زوړ لیکچرز کې زموږ ډسکشن شوی دی په دې باندې په لیکچر نمبر 1 کې او په لیکچر نمبر 2 کې competitive strategy څه شي را دې ته بیسیکلی دی وی چې هغه پالیسیز چې کم کمپنی سپورټ کوي صحیح شو او هغه سپورټینګ دا څه دی چې هغه نور کمپنیز چې لکه مطلب دیتا سپورټ کوي نور کمپنیز اگینست دا کمپټیشن اگینست چې تاسو زیات ټایم لپاره یو انوایرنمنت کې سروایو کوي فور ایگزامپل هغه مونږ اگین د ایگزامپل د یو میډیو په چارت لیبر کار کې بلم کار کوي نو کمپیټیټیو سټریټیز تاسو بیا زیات سپورټ کوي چې تاسو زیات ټایم لپاره په یو مارکیټ کې ان یا زیات ټایم لپاره تاسو په هغه ایریا کې کار کول شي او تاسو کمپټیشن چې کمی هغه خوي دې کې تاسو وګورئ دا کمپیټیټیو فورسز اینڈ strategies دي او دا کمپیټیټیو strategies موږ څه دي cost leadership differentiation innovation growth alliance and other strategies او کمپیټیټیو فورسز موږ سره سو یا انډستریال چې کوم environment او rivalry of competitors, threats of new entrants, threats of substitute products, bargaining power of customers या buyers or bargaining power of suppliers. اوس دا هم موږ په دې شوی د ډسکشن صحیح شو لیکچر نمبر I think 5 او پای کې خلا ډسکشن شوی دی موږ به دا وګورو صحیح شو چې دا یو بل سره څنګه مرچ کیږي یا دا څنګه افیکټ کیږي دغه حواله سره وګورو اوس کمپیټیټیو فورس تر شي دا بیسیکلی تاسو یو स्ट्रक्चर چې کم دی کنه د کمپټیشن دا هغه شیپ کوي ان انډستری چې تاسو څنګه کمپیټ کې کم سټپ په فرست فالو کې کم سټپ له بازار فوکس ورکړي کم سټپ چې کم دینو هغه خو خیر لیټ شو اټس اوکے څه پرابلم نشته کله نه کله به تاسو خپل سټرکچر چینج کوئ دا حواله سره موږ دا کمپیټیټیو فورسز خپل دغه کوو اوس د پورټر چې کوم ماډل له کمپیټیټیو فورسز باره کې یا دا کاست لیډرشپ ډیفرنسیشن صحیح شو They will chair to survive and succeed. A business must develop implement strategies to effectively counter the نو چې یو بزنس سروایو کول غواړي یا کامیابیدل غواړي نو هغه ته پکاره چې هغه strategies implement کړي صحیح شو او ښه effectively څه لپاره چې یو خو rivalry چې کم دی نو دا زموږ چې کم انډستری انوایرنمنت دی کنه بیسیکلی ته پورټر بای فورس زموږ چې د rivalry نه دی هغه سره په انډستری کې د کمپیټ کول شي نیو انټرنټس راځي په مارکیټ کې بیا د نیو انټرنټ رواني یو سبسټیټیوټ پروډکټ پروت ته مارکیټ شیر حواله سره بارګینینګ پاور اف بایر یا کسٹمر ګر بارګینینګ پاور اف سپلایر چې دې سره کمپیټ کول شي دا حواله سره مونږ ته یو ښه سټریټجی پکار ده چې هغه مونږ پراپرلی امپلیمنٹ کو او افیکټیولی امپلیمنٹ کو اوس څنګه ما خبرو کو چې هغه مونږ لاست لیکچر ډسکس کړو نو مونږ به صرف دا ګورو کمپیټیټیو سټریټجیز देखिए नंबर 1 the cost leadership the differentiation the innovative strategies growth strategies or alliance strategies cost leadership की देखिए basically the cost leadership strategy है कि तो फुल cost कम करी मतलब तब से कम प्रोडक्ट्स थी आगे पर लो कॉस्ट के तैयारी की तब से कम सर्विस प्रोवाइड करे आगे पर लो कॉस्ट के से प्रोवाइड कर वही
صحیح شو لکه فونز دي چې مارکیټ کې د یو فون یو قیمت تاسو هغه ډېر زیات ارزان سره هغه پروډکټس پرووایډ کوي یا سرویس پرووایډ کوي دا سی بل دي کې تاسو سپلایرز سره هیلپ وکړي صحیح شو چې سپلایرز تاسو سره هیلپ وکړي تاسو هغه سره هیلپ وکړي چې نور هم کاست ریډیوس شي چې الته هم کاست کم شي صحیح شو او انکریز کاست اف کمپیټیټرز چې تاسو چې کوم کمپټیشن دی د هغه کاست انکریز شي چې د هغه کاست انکریز شي تاسو کاست ډیکریز شي اتوماتیک تاسو سره وزات پروفټ مارجن تاسو سره وزات مارکیټ شي تاسو وزات برانډ نه چکیږي د حواله څخه دا ټول راځي په کاست لیډرشپ سټریټجی کې ډیفرنسیشن سټریټجیز کې داسې راشي چې تاسو خپل پروډکټ یا سروس چې کوم دی کنه هغه خپل کمپیټیټر نه ډیفرنشیټ کړئ چې یاره ټیک شو موږ په یو انډستری کې یو خو زموږ پروډکټ دی نه ډیفرنٹ دی لکه لیټ سپوز اوس تاسو د ایگزامپل در کوم د چایلډ لیبر یو ان جی او د هغه په چایلډ لیبر کار کوي بل ان جی او هم په چایلډ لیبر کار کوي دوه په دغه باندې کار کوي خو تاسو چې کوم ان جی او کې کار کوي یا تاسو چې کوم ان جی او د هغه دا وایي چې نه موږ صرف دا خبر نه کوو تاسو چایلډ لیبر خاصه لري موږ دا وایي چې او ټیک شو دا خاصه نه ده دا دې پورې خو موږ او زموږ کمپیوټر یو ځای روان دي خو بیا موږ دا وایو چې نه تاسو ماشومان چې کوم دي هغه ایجوکیشن ته ولېږئ هغه ته ایجوکیشن پرووایډ کړئ and we will help you out نو تاسو خپل ځان ډیفرنشیټ کو صحیح او چې څومره تاسو ډیفرنشیټ کوئ تاسو ته به ایڈوانټیجز وي او کمپیټر ته به ډیفرنٹ ایڈوانټیجز وي دا هغه چې کوم هغه ایڈوانټیجز اف کمپټیشن دی هغه به ریډیوس شي او تاسو به انکریز شي بل دی کې انوویشن سټریټجی رااله انوویشن سټریټجی بیسیکلی دی کې دا شی چې تاسو چې کوم پروډکټس دي هغه یونیک وي تاسو کوم سرویسز دي هغه یونیک وي او چې تاسو پروډکټ او سرویس یونیک وي اتوماتیکلی تاسو به چې کوم انټری هغه به ډی کې یونیک آیټم راځي صحیح شو لکه اگین یو ان جی او هر ان جی او چې کوم نه په ایجوکیشن په لیبر په پولیو په دغه کار کوي خو یو ایجوکیشن داسې نه چې هغه هیومانیټیرین سرویس پرووایډ کوي چې اخلاقی طور باندې معاشره کې څنګه اوسېدل دي هغه باره کې ټریننګ ایتھکس په څنګه فالو کوي ډیفرنٹ کلچرز کې به څنګه کار کوي نو کې ان جی او په دې باندې کار نه هغه ډیفرنٹ سرویس پرووایډ کوي هغه چې مارکیټ ته انټر شي یونیک انټری به دا وي صحیح شو او بل دې کې تاسو چینجز کوي کنه ریډیکلی چې تاسو چې کوم د پروډکشن دی یا ډیسټریبیوشن اف پروډکټس اور سرویسز دی صحیح شو دا لکه مطلب دا داسې طریقې سره وي چې چینج پکار او تاسو ریډیکل چینج کو په مارکیټ کې تاسو اتوماتیکلی چې تاسو کومه ریډیکل چینج راوړي هغه مته تاسو له اپورچونټیز وي اوس موږ سره دوه قسمه چینجز وي یو وی ریډیکل یو وی انکریمنټل صحیح شو اوس ریډیکل چینج کله موږ خبرو کو بیسیکلی ریډیکل چینج دی څه ته وایي دا بیسیکلی دا شی چې traditional forms چې کوم زمونږ دي کنه هغه accept کول یا مثال په تور باندې موږ په دې کې دا ویلې شو چې یاره دې ته تاسو اگزامپل درکم چې یو کمپلیټ ټرانسفورمیشن دی چې د کمپنی سټرکچر څنګه هغه تاسو ټول چینج کړئ صحیح شو لکه فور ایگزامپل اوس تاسو چې کوم ډیسیژنز دي د ان جی اوز هغه ټاپ مینجمنت دی یا میډل لیول مینجمنت دی یا لوور لیول مینجمنت دی په دې کې تاسو دا چینج کړئ تاسو وایئ چې نه داسې نه هر کس خپل آیډیا شیر کولی شي هر کس خپل سټریټجی جوړول شي هر کس چې کوم دی اوپنلی ډسکشن کولی شي نو په دې کې فرام یو لوور کلاس امپلوی نه والا یو هایر کلاس مینجمنت افیشل پورې دی کې لکه هغه ایز ا فیملی کار کوي صحیح شو او تاسو پوره سټرکچر چینج کو نو دغه قسمه چینجز تاسو په دې کې راولې نو اتوماتیک تاسو د فرم فندامنټل چې کوم سټرکچر د انډستری یا د بزنس هغه تاسو ټول چینج کو او هغه تاسو له یو اج درکو یو پوینټ اف ویو درکو ځکه تاسو یو انوویټیو سټریټجی راوسته بل ګروث سټریټجی دی ګروث کې بدل راځي چې تاسو د کمپنی چې کوم ایکسپانشن نه تاسو هغه ګورئ چې تاسو په خپل کمپنی لوی یا کوي هغه کې انکریز راشي چې دا هغه کوالټي چې کومه دا هغه کوانټي چې کومه دا هغه ایکسیډ شي کو هغه پروډکټس دی کو هغه سرویسز دی بل تاسو لکه سیټي وایز صوبې وایز پرووینسز وایز او بیا هغه نه پس تاسو انټرنیشنلی کو څخه مخ اتوماتیکلی یو فهم دی هغه ډیر پراپر فهم دی ډیر هغه فهم دی بزنس فهم دی نو هغه انټرنیشنلی سوچ کوي چې کوم یو سیټي کې دی هغه بل سیټي لپاره سوچ کوي یو صرف په یو پرووینس کې دی بل پرووینس لپاره سوچ کوي تاسو بیا نور پروډکټس شروع کوي ډیفرنسیشن شروع کوي ډایورسفای شروع کوي تاسو خپل پروډکټس چې کوم دی هغه ډایورسفای شي نور پروډکټس وروباسي نور سرویس پرووایډ کوي او تاسو چې کوم نو چې کوم ریلیټډ پروډکټس دي صحیح شو پای کې تاسو انټیګریشن راولئ بل موږ سره راځي الاینس سټریټجی
دې کې تاسو بیسیکلی لینکیجز ګورئ تاسو هغه اسټابلیش کوئ چې موږ څومره ښه لینکیجز د نیو بزنس لینکیجز پرووایډ کوو موږ کسټمرز اټریکټ کوو لکه چې یو کسټمر راځي هغه ته فیډبیک درکړي تاسو هغه راولئ چې موږ له څه پکار دي نو کسټمر تاسو ته یو آیډیا درکړي تاسو هغه سره لینکیجز کوو سپلایرز راشي هغې نه تاسو انفارمیشن والئ کمپیټیټرز نه والئ تاسو کنسلټنټس هایر کوئ ادر کمپنیز سره تاسو ګورئ ډسکشن رواني دغه حوالې سره دغه ټول ډسکشن کېږي تاسو الاینس جوړېږي الاینس مطلب دا دی چې لکه 2-3 کمپنیز یا 2 کسټمرز یا ګروپس شو دا یو ځای شي او د یو متفق لپاره کار وکړي لکه نن سبا د انوایرمنټ شو یا ایکو سیستم شو دغه حوالې سره انډسټریز راشي چې موږ به داسې کار کوو چې هغه زموږ انوایرمنټ لپاره ښه وي نو چې انوایرمنټ لپاره ښه وي اټومیټیکلی ستاسو بزنس به هم ګرو کېږي ستاسو کمپټیشن به هم سټرونګ کېږي دې کې لکه د اگزامپل ورکړی دی کاسټ لیډرشپ کې دی لکه د ډل اگزامپل ورکړی دی صحیح شو تاسو لکه هغه په ډل کمپیوټر دی هغه دې ځای نه مغشتی شئ صحیح شو تاسو په دا وګورئ دغه ځایونه شي بیا تاسو په خپل مرضي مطابق سیسټم جوړولی شئ تاسو خپل بیډینګ کولی شئ پکې آنلاین ایکشنز کولی شئ نو دغه لو کوست پروډیوسرز نه تاسو خپل یو نه سامان واري بل نه واري تاسو دې چېرې موږ دا سیسټم ولګوو دا سه ټولز پکې ولګوئ ډیفرنسیشن کې لکه دی خپل بل اگزامپل ورکړی دی صحیح شو تاسو خپل پروډکټ ډیفرنشیټ کړی دی انشورنس کمپنیز شو یا ډیفرنٹ شو ایسے انوویشنز کې دی ورکړی دی گروث کې ورکړی دی الاینسز کې ورکړی دی نو دغه د دې اگزامپل دی اگزامپل تاسو ریډ کړئ دغه حوالې سره تاسو خپل ځان چې کوم دی هغه تاسو ډیفرنشیټ کوئ تاسو مخکې کېږئ تاسو چې کوم دی خپل کاسټ ریډکشن کوئ پروفیټ زیاتوئ ټیکنالوژیکلی پوینټ تاسو سټرونګ کېږي ورسره تاسو الاینس سټرونګ کېږي تاسو کمپټیشن ښه کېږي تاسو سره ایډوانټیج راځي چې کوم نور کمپیټر دي د هغې ایډوانټیجز ډیکریز کېږي نو کو په دغه لیکچر کې به تاسو څه ایشو وي څه دغه وي نو بیا ما خبر کې موږ په دې باندې دا ډسکشن وکړو